او ګران ورونو دوستانو، تیر جمعه کې مې ته یو د حدیث شریف بیان شروع کړ چې د دوه جهان سردار فرمایي ما له خدای پاک باز داسې خبر راکړي دي چې چاته نه دی ورکړ، یو پیغمبر تم خدای نه دی ورکړ. دا داغي مبارک فرمان دی په بخاری شریف کې دی. اوای په نصرت بالرعب مسیرة شهر، د یو میاشتې په مسافت په اندازه خدای پاک د دشمنانو او کافرانو په زړونو کې زما هیبت او رعب اچولی دی. بظاهري هیڅ اسباب نو، خو خدای پاک په کافران د هغه نه مرعوبه ساتم. جنگ له براتلل ورته، خو لکه سړی چې د مجبورۍ جنگ کوي، که د موقف ورته میلاوېده د تښتېدو نو تښتېدل. وی دا خدای صفت ماله راکړه. دویم مې درته دا بیان کړو چې اوتیت الشفاعة، خدای ماله لوی شفاعت راکړی دی. هغه شفاعت چې د ټول جهان مخلوق په د قیامت په میدان کې ولاړ او دا کوشش پکې چې خدای حساب کتاب شروع کړي. هر یو پیغمبر ته چې ځي هغه وایي زه نشم کوم چې ما له راشي، ما سره خدای وعده کړې ده، زه به وایم انا لها انا لها، زه هغه کوم. نو دې ته شفاعت کبرا وایي، لوی شفاعت. او مقام محمود وایي 15مه پاره کې چې بیان، او د هر اذان په آخر کې چې مونږ دعا کوو او د دواړو جهانو سردار د پاره مقام محمود غواړو، وابعث مقاما محمودا الذي وعدت. دا دغه شفاعت چې دا به د ټول جهان د قومونو د پاره، د هغې نه پس به هر پیغمبر خپل امت د پاره کوي، خو د ټول جهان د پاره شفاعت صرف زمونږ د حضور پاک صفت خدای پیدا کړی. خدای دې زمونږ نصیب کړي. دا دو بیانونه تیر شوي او د شفاعت بیان مې ورته کړ. دریم، واحلت لي المغانم ولم تحل لاحد من قبلي، غنیمت خدای ماله روا کړی دی او پخوانو پیغمبرانو ته د اجازت نو. پخوا چې به پیغمبرانو جهاد وکړ نو کافرانو نه به چې مال غنیمت حاصل کړ، هم به داسې میدان کې کېښود، نو د بره نه به اور راغی، هغه اور به هغه غایب کړ، ختم به کړ. د هغې جهادونه لږ او لږ وخت دپاره نور عملونه یې ورسره کول شو، نو خدای پاک د هغې عمل د جهاد د هغې دپاره محفوظ وساتي. زمونږ امت کې جهاد ډېر دی او د جهان ټولو کافرانو سره دی، نو د جهاد سره بعضې مشغولتیا ګرانه وي. نو خدای د غنیمت د فیدې مونږ ته اجازت راکړی دی د حضور پاک د برکته. بل خدای زمونږ یو پرده وساتله، ځکه چې هغې کې به چا غلا کړې وه نو اور چې به راغی هغه شی به یې نه خوړ. دا څلورمه پاره کې بیان چې زموږ ښکلی پیغمبر ته یهودیان وویل لن نؤمن لک حتی تأتینا بقربان تأکله النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین. یهودیانو به زموږ پیغمبرانو چې به جهاد وکړه نو مال غنیمت باندې به اور راغی، ته ما هغه علامه پیش کالی به تا منو. نو خدای ورته وایي پیغمبر خو ډېرې علامې پیش کړي، او چې چا ته علامې پیش کړې وې هغې پیغمبرانو تاسو سره تاسو سلوک کړی، هم قتل کړی. نو ستاسو دا سوالونه دا د ضد او د عناد د وجې نه دي، د ځان پویولو په غرض نه دي، که نه هغه پیغمبران هم ولې وجل. د دواړو جهانو سردار په خپله بیان کوي. وی د موسی علیه السلام نه وروسته یو پیغمبر یو علاقه فتح کړه،
مفسرین وی دا ریحا علاقه ده بیت المقدس تقریبا 2 میله بره په چړۍ کې تللی په غر کې غرونو د پاسه د بیت المقدس او ښکلې فضا ده یخه نو د هغې د لاندې نشیبي علاقه ده یو علاقه د هغې ته ریحا او اردن کې ده خو اوس شاید چې یهودو سره یې ځکه دا د نهر اردن نه مغرب جانب ته نو دا ګرم ترین علاقه ده په اردن کې لکه زمون پاکستان کې سیبی علاقه ګرم ترین علاقه خو دا آباد علاقه ده دومره باغونه دي پکې او دومره بوټي دي چې دا کورونه پکې نه ښکاري د یو بادشاه بنگله اوس هم شته پکې لویه د مروانیو د زمانې د هشام ابن عبدالملک نو قرآن شریف کې بیان دی چې بنی اسرائیل له به قسمه قسمه طعامونه راتلل مړزان او سلوا مړزان او تورنجبین یو چی ناغي خپل پیغمبر ته وی دا مونږه څه کوو تش مرضی دی تورنجبین دی دا تورنجبین لکه ترو په شان خوږه ماده ده د واورې په شکل به واورېده نو د دې په خیمو لرګو پورې بنښتل وی مونږ دا څه کوو زمونږ پیاز خوښ دي مسور هم خوښ دي اوږه هم خوښه وی لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها من غنم خوخت پیازم خوختی اوږم خوخه نو داسې بې ادبه که داسې سوال یې کړی وی چې قربان دا خو ډېر ښکلي نعمتونه دي خو دا راکړه سوال وکړه د خدای نو خدای به هغه هم ورکړی وی خو دوی ډېر په سپکاوي وکړل وی دا څه شی غوښې دي د مړزانو غوښې دي او تورنجبین دی زمون پیاز یادېږي مصر کې پیاز وږي وي او زرعي ملک او دوی په دشته کې اوسېدل بساره هغه ورته وي د خدای هغه ښکلی نعمت په خرابو څیزونو بدلاوی پیاز اوږه سي او مسور سي خو زه چې خوښه مې نو دې ښار ته لاړ شئ دا ملک دی یو او هغوی سره جنګ وکړئ نو ملک په فتح کې نو پیاز ډیپر مسور چې څه خورئ هغه به خورئ قال ادخلوا مصر فإن لكم ما سألتم دا ښار جنګ وکړئ به چې څه غواړئ ته وایي نو بیا دوی وي یاره هلته خو غټ غټ خلک دي هغوی سره خو مونږ جنګ نه شو موسی علیه السلام د دوی د تسلی دپاره یو څو کسان ورولېږه چې لاړ شي نور 2 کسانو نه علاوه نور ووی یوسف واخي د غټ غټ خلک دي او موږ ورسره جنګ نه شو 2 کسان ووی چې دی خو غټه خو ګوره ایمان پکې نشته ورتلو سره به تښتي او د خدای پیغمبر ورته ووی موسی علیه السلام چې ما سره خدای وعده کوي تاسو خو یو ځل ورشئ د اسبابو نه کار والی داسې نه چې به دلته به ناست یو ملک دې فتح شي نه یو ځل خو ورتلل غواړئ او چې تاسو دروازې ته ورشئ خدای پاک به تاسو له درکوي نو بیا دومره زناورو دا شپږمه پاره کې قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین 2 کسان ورته وی تاسو یو ځل ورشئ خدای به فتح درکړي قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون وی سیب مونږ نشو تللی ته لاړ شه او ستا خدای دې لاړ شي جنګ وکړي مونږ به دلته ناست یو داسې زناور موسی علیه السلام خدای ته توجه قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين خدای زما خو په خپل ځان اختیار دی په دې ورور مې اختیار دی زما د دوی جدای راول خدای پاکم په خار شو
قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تعس على القوم الفاسقين. زه د 40 کالو دپاره پې ما دا ښار ارام نه بشي که د دې نه پس د جنګ اراده کوي هم نشي 40 کاله یې په هغه دشته کې تېر کړي او چې سره لامدم سوځي موسی علیه السلام باندې بند شو ځکه د قوم د بدعملۍ د وجه نه نیکانو ته هم تکلیف رسي. موسی علیه السلام په دغه زمانه کې وفات شوی نو دعا یې وکړه په آخري وخت کې وی خدای هغه ښار چې تا را سره وعده کړی وی خو دې په موږ د دې بدعملو د وجه نه بند کړی دی 40 کاله خو ما د مرګ وخت کې هغې ته نږدې کړه چې زه هلته وفات شم. نو هلته نږدې وفات شوي دی موسی علیه السلام د هغې ښار نه 6 میله فاصله کې یو ډیری شانتې ده او په هغې خبر دی او قلعه ده پرې لویه او یو بادشاه زیارت جوړ کړی دی. دا بادشاه نوم دی ملک ظاهر بیبرس 662 هجري کې. نو هغه ښار چې دی د موسی علیه السلام نایب خورای یوشع د هغه نوم د هغه زمانه شو او هغه نسل ټول ختم شو په هغه 40 کالو کې نوی کول پیدا شو ورته ویې راځئ چې جهاد ته لاړ شو. جهاد یې وکړ د جمعې پر سخت جنګ او د خالی روز به د هغې چوټي وه د عبادت ورځ به اوس د خالی په شپه جمعې ورځ د خالی په شپه نور ډوبېدو واله دی. دې خدای ته سوال کوي او انور ته خطاب کوي وایي انوره تا ته حکم دی خو ما ته حکم دی ما ته د جهاد حکم دی او تا ته د پرېوتو حکم دی. خدای د انور لږ ایثار کې چې مونږ د علاقه والو ځکه چې خالی شپه راشي نو بیا جهاد بندېږي خالی ورځ د هغې په دین کې د عزت ورځ نو د چوټۍ اوس هم اسرائیل د خالی په د چوټي کې نور ودرېد دوی علاقه واخیسته اریحا ښار یې فتح دومره سره او سپین او سامانونه پکې. نو مقصد مې دا چې هغه پیغمبر یوشع علیه السلام ورته وی دا حاضر کړه ټول حاضر شو هغه سره او سپین او سامانونه د قومونو میدان کې کېښودل دوی ورته کړل اور به نږدې راغی بیا به واپس لاړ اور خوړله هغه پیغمبر ورته وایي تاسو کې څه ټګي معلومېږي چا پکې اغلا کړې ده نو د هر قبیلې مشر د ما سره لاس راکړي نو مشران چې کوم وو هغوی ورسره لاس به میلاوه د یو سړي لاس ورسره ونښته وایي ستاسو په قوم کې غلا وایي ستا قبیله دې راشي چې هغوی راتلل د یو 2 کسانو لاس ورسره ونښته بس هغوی یې موږ غلا کړو د غوی د سر عمره یې سر پټ کړي نو غوی سر څومره غټ شي چې هغه یې راوړل او میدان کې کېښودل هغوی نورو سره اور راغی ټول یې ختم نو د دواړو جهانو سردار وایي چې پخوانو پیغمبرانو ته د شرف نو حاصل د هغوی مال غنیمت به ټول اور ختمو نو قوم ته خو ته فایده ونه رسېده خو د خدای رازونه ما سره خدای دا احسان وکړه چې زما د امت دپاره یې ټول حلال کړ او زما د امت خدای پرده وساتل. پخوانو قومونو کې داسې تېرې شوي دی چې څه جرم به وکړه دروازه باندې به ورته ساره لیکل شوي خدای زموږ آیا پرده ساتله. پخوانو قومونو باندې بعضې وخت کې په یو ځل عذابونه راغلي ټول به تباه شو نو چې چا باندې عذاب راشي او یکدم مړه شي خو توفیق ونه شي لکه زلزله راشي ټول یکدم قتل شي مړه شي نو د دواړو جهانو سردار دعا وکړه. د 9مه پاره کې بیان دی سورت انعام کې قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بأسكم بعد بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. خدای دا کولی شي چې د بره در باندې عذاب راولي ټول مړ کړي د دواړو جهانو سردار یې خدای د دې نه پښو ساتي
ځکه چې امت ټول مړ شي خو توبې توفیق ونه شي. سړی که ډېر ګناهګار او جمدي پاتې شي نو ممکنه ده چې توبه وباسي، معافي وغواړي، وروستی انجام یې ښه شي. خو چې یکدم مړ شي خو هر څه لاړل، د مرګ نه پس خو بیا توبه موبه نه قبلېږي. قیامت پر ورځ خو به دا ټول خلک توبې وباسي. دوی به وایي خدایه موږ هر څه په خپلو سترګو ولیدل، فرجعنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل. موږ ولیدل بیا هم واپس پوزه بیا به داسې نه کوو. خدای پاک ورته وایي قال ولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. ما د الله عمر نو درکړی او پیغمبرانو درته نه ویلي چې چاته پرچه د لیکلو نه مخکې وښیې چې دا سوالات دي، نو دا خو ورسره تا احسان وکړه. او چې جواب یې نه لیکي دا خو د ده بې خوندي ده. خدای مونږ ته پرچه په دنیا کې ښودلې ده چې دا تپوس به درنه کوم، دا به درنه کوم، دا به درنه کوم، دا به درنه کوم. عمر دې په څه کې تېر کړی، مال دې څنګه ګټلی، په څه کې دې لګولی، په خپل علم دې څومره عمل کړی. د دواړو جهانو سالار وایي د یو انسان قدم به د ځای نه ونړي چې څو پورې د څلورو خبرو تپوس دې نه شي. نو چې خدای مخکې نه مونږ ته پرچه ښودلې ده چې د دې تپوس به درنه کېږي، نو بیا څه دي؟ نو دوی به وایي مونږ خو هر څه ولیدل، مونږ واپس پوځه. خدای پاک وایي نه، واپس نشته. اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین. نو حضور پاک ته چې ویلی شو چې خدای دا کولی شي چې ټول قوم هلاک د بره نه پې مصیبت راولي، ده وی خدای زما امت د دې نه وساتي. بیا وی خدای دا کولی شي چې د لاندې نه ټول هلاک ځمکې وشلېږي او دوی پکې پروسي. ده دعا وکړه خدای د دې نه خو زما امت بچ کړي. بیا او یلبسکم شیعا ویذیق بأسکم بعد بعض، یا تاسو کې به اختلاف پیدا کړي رد و بدل. نو د دواړو جهانو سردار پوه شو چې دا درې څیزونه راته خدای پیش کړل، نو یو خو به کېږي. نو دی وی خدای چې دا درېم که راولې نو دا درېم راوله. اختلاف به په امت کې وي او دی د عذاب صورت دی. دا خلک چې یو بل وجني او دا ډلې جوړېږي، دا د اختلاف هغه صورت دی. نو حضور پاک وی هذا اهون و ایسر، دا د هغه نورو په نسبت اسان دی، ځکه توبې توفیق خو ملاویږي، یکدم خو نور مې سړی اختلاف وکړي بیا حقه خبره واوري پرېږدي، خدای ته توبه وباسي، خپله غلطي ومني، خدای معاف کړي. نو دا به په امت کې. نو د دواړو جهانو سردار وایي چې خدای زموږ یا پرده ساتله، او دا د هغه د برکته ده، هغه دعاګانې کړې. وی وحلت للمغانم، غنیمتونه زما امت له خدای حلال کړي دي او پخوانو امتونو ته دا حلال و. بل وی وجعلت للارض مسجدا وطهورا، ټوله ځمکه زما دپاره خدای پاک جماعت خانه کړې ده، او ټوله ځمکه زما دپاره د اودس چارهدام د غسل ذریعه ده. پخواني څومره امتونه چې د هغې عبادت او مونځ بغیر د خاصو ځایونو نه نه کېده. د عیسایان چې دي بغیر د ګرجې نه بار خپل عبادت نشي کولی. د یهودیانو خپل ګرجې وي، هغې بار نشي کولی. نو د هر قوم عبادت په هغه خپل خاص ځایونو کې وي. ما دپاره خدای پاک ټول ځمکه جماعت خانه ګرځولی، چې کوم ځای مونځ کولی شو. ټیک ته جماعت کې ثواب زیات دی، خو که مثلا ځای په دشته کې، په سفر کې، په پټي کې، نو جماعت پسې به کوم ځای ګرځي؟ نو د هغې عبادتونه به په خاصو ځایونو کې وي. زمونږ دپاره ټوله ځمکه خدای جماعت ګرځول. بل هغې ته د تیمم مسله نه وه، د هغې اودس چارهدام بغیر د اوبو نه کېده نه. نو زموږ ښکلي پیغمبر وایي چې خدای پاک ټوله ځمکه زما دپاره د اودس او د غسل ذریعه ګرځولی. اودس نی تیمم وکړه، غسل اوبه تیمم وکړه. تیمم په پخوانو پیغمبرانو کې وه. نو دا لوی اساني نه ده، په سفر کې راځي، حالات داسې راځي چې اوبه
یا په سمندر کې سړی سره رواني دومره اوبې چې هغه خوږې اوبه د سکوري سمندر اوبه نو کوه پې او د ساره ده که هلته هم نشي کولی تیمم ووهه اوبه ني دشتې نو دا صفت دا خدای پاک نورو پیغمبرانو ته نه دی ورکړی او زمونږ امت سره خدای دا احسان کوي وبعثت الى الناس عامه زه خدای ټول مخلوقاتو ته پیغمبر را لېږلی پخواني پیغمبران به د لږو لږو علاقو د دې وجه نه یو زمانه کې به ډېر پیغمبران ابراهیم علیه السلام په الخلیل کې او نږدې کلی د سدوم ورته وایي د بحر میت په غاړه هغې کې روارو لوط علیه السلام لږه فاصله ده یو پیغمبر یو کلی کې بل پیغمبر بل یو زمانه کې به ډېر پیغمبر دار چا به مخصوص علاقه ابراهیم علیه السلام ته چې میلمانه راغله قرآن شریف کې بیان دی مختلف ځایونو نو خدای وایي د شپږشتمې پارې اخر کې او د اوویشتمې اول کې وهل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم فقال الا تاكلوا فوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام حليم عليم ابراهیم علیه السلام ته ملایکې راغلې زوی نو زوی د پاره دعاګانې وغوښتې ملایکې راغلې نوجوانانو شکل دې نه پېژنې چې دا څوک دي اوس ځکه د غیب او علم هغه چې خدای پاک ورته وښیي چې خدای پاک لانی ښودلی نو هاتې نی خبر هر څیز نه هر څوک نی خبر بغیر د خدای پاک نو میلمانو نوجوانان خسته دو الله زر سخی حلال که سخی حلال که او مزیدار رتی کڑی غوخی ورطا که ناغیر خدای وی فراغ الهالی فجاء بعجل سمین یو سرب وی سخی دی حلال که و پوخی کرو نیتی بی بی خبر دا چی دا سوک دی کنلوی ولی اللہ او نتی دی خبر دی چی دا سوک دی چې ډوډۍ ورته کېښوده اوس نه خوري یاره دی وایي فقال الا تاکلون تاسو نه خورئ نو هغه وخت کې به دا علامه وه چې چا به د چا ډوډۍ نه خوړه دا به د دشمنۍ علامه وه نو ابراهیم علیه السلام سره یاره شوه چې دا به جوړو دشمنان نو خدای وایي فوجس منهم خیفه زړه کې یر راغله چې دا څه زما قتل راغلی قالوا لا تخف مه یریږه مونږ د خدای ملایکیو نو ملایکې خورا سکاک نه کوي او وی دلته څه کوې وی دلته تاله زیري دپاره راغلي چې خدای به ښکلی زوی درکړي عالم ښځه یې ولاړه وه خدمت ته وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب دا 12مه پاره فاسودت وجهها قالت ألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب دا ښځې چې خبره واوري نو د پخوا نه دا دستور دی په هر وطن کې چې مخ له داسې لاس کېږي یا په مخ ګوته کېږي نو دوی په مخ داسې کړه وایي زه بوډۍ ښځه زه به زوی راوړم فسوکت وجهها مخ باندې څپېړه را خلاصه کړه وقالت عجوز عقیم زه خو بوډۍ یم او په ځوانۍ شنډه ومه نو اوس پس اولاد راوړم نا ملائکی ورته وایي قالوا تعجبين من امر الله رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید وی ته خو د پیغمبر بیبي ته ولې دا ناشنا خبرې ناشنا ګڼې که بل انسان ناشنا وګڼي نو بیا مې یو خبره ده د پیغمبر په کور کې خو همیشه ناشنا خبرې کېږي نو ته خو اهل بیت د پیغمبر د کور والی نو ته د خدای په خبرو کې تعجب کې دی مونږ له خو ستا په دې تعجب راغی چې تم تعجب چې ابراهیم علیه السلام خوشحاله شو ورته وایي نور څه کوې نو ورته وایي انا ارسلنا الی قوم لوط
د لوط علیہ السلام قوم لروان قال ان فيها ټول هلاکو نو دی ورته هغه کې لوط علیہ السلام موږ ته پته لګي قالوا نحن علم من فيها لنجينه واهله الا امرته كانت من الغابرين موږ ته پته لګي هغه به بچ کو او مسلمانان بچي او خزه به نه بچ کو خزه د کافرانو مرګره چې لوط علیہ السلام نه دا د قرآن شریف بیان دی هغه هم نه پیژني چې دا څوک دی خشته لکه مزیدار چرا ناخذ کافره وه د لوط علیہ السلام او کافرانو سره به احساس باز نو هغه قوم په یو لعنت مبتلا و هغوی د هلکانو کار وکړه نو ښځې دې قوم ته وایي کافرانو ته چې زما د خاوند خو مېلمانه راغلي دي خشته هلکان هغوی راغله وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ورته وایي دا مې مېلمانه دي ما مه شرموئ زه به لوریانې په نکاح درکم که ایمان هم راوړه زما لوریانې شته نو دا خو زما شرم دی په مېلمنو په مخ کې مې د مېلمنو بې عزتي خو زما بې عزتي هغوی ورته وایي قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق منک لتعلم ما نريد تا ته پته لګي چې زمونږ د جنکو شوق نشته ستا لوریانې څه کوو چې په نکاح دی تا ته پته لګي زمونږ د هلکانو شوق لوط علیہ السلام ارمان کوي قال لو ان لی بكم قوة او آوی الى رکن شدید کاش چې مټې مې وي مضبوط خاندان مې وي چې ما تاسو سره کتلی دیو نه دی خبر چې دا ملایکې دي که خبر وي بیا به خفګان ولې کړه دی خو یې هلکان دي مېلمانه ملایکې ورته وایي څه چل دی دی ورته د شرمه غږ نه کړي آخر یې ورته هغه ویل لن یصلوا الیک تا ته څه تکلیف نشي در رسول یو ملایکې وزر قدرت والا وزر څرګند کړ چې شرق شو دا خلک چې راتلل په دې مخې ووال الله وړی پرېوت او ده ته وایي د شپې ځه د دې کلي نه دا ټول کلي تباه کو نو خدای وایي فجعلنا عالیها سافلها وامطرنا علیها حجارة من سجیل مندود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد کلی موچت کړ دا د بحر میت غاړه ده که چا بحر میت یو سمندر دی د اردن او د اسرائیل او د فلسطین په منځ کې د شام نه اوبه راځي نو هلته ډنډ کېږي سمندر کې پروسي تقریبا 8 میله پلنواله او تریخ سمندر ایت بحر میت وی مړ دریاب په دې چې هغې کې د جهان جاندار سیز نشي پیدا نه پکې کپ شته نه پکې شمشتی شته نه مارغه شته هلته اوس ټولې جوړې کړي دي او دا سیاحین ځي تماشې له او هغه ټول کلي سره د بنګلو نه په هغه دریاب کې ډوب دي کلي خدای اوچت کا نه وړې راوغورځم د ملایکو په واسطه او کاڼي پې وورول هغه دریاب کې بعضې خلک لامبي د بعضې مرضونو دپاره چا باندې دا دانې یا څه جلدي امراض وي نو هغه ډېر سخت تریخ سمندر دی لامبي په هغه کې نو لوط علیہ السلام نږدې دی ابراهیم علیہ السلام نږدې دی او د یو زمانې دی نو دغه شان لږو لږو علاقو ته به خدای پیغمبران راغی زموږ ښکلی پیغمبر خدای د ټولو قومونو د ټولو جهانونو او د ټولو زمانو دپاره رالیږلی تر قیامته پورې یعنې دې وخت کې بغیر زموږ د ښکلي پیغمبر د تابعدارۍ او د ایمان نه علاوه بل دین بل مذهب بل جماعت د بل پیغمبر تعلیم فرض کا د بل کتاب تابعداري فرض کا دا نه د قبوله د خدای په طرفه
دې کې لیکلي چې قرآن شریف کې دا دی چې دعوت او تبلیغ کې نو د حکمت نه کار اله ځکه خدای وایي 14 پاره کې ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن